ما ته یو کس وایي تراویح 8 رکعاته دي. ما وایي ټیک ده، وایي ته څومره کوې؟ ما زه 20 رکعاته کوم. ما ته وایي 8 دي، ما ورته 20 دي. ما سره 20 والا سره د 8 والا د جنګ ضرورت نشته، د جنګ د جګړې. ما چې ته کومې 8 یادې، ما سره ټایم ډېر دی، وخت ډېر دی، اوسګار یم. مدرسې چوټي شوه، درسونو چوټي شوه، به دورې تفسیر خو هغه کېږي، خو د ورځې کېږي، د شپې څه نشته. ما زه 20 رکعاته تراویح کوم، اور زما په 20 رکعاته تراویح کې 8 شته. نو ستا هغه 8 زما په 20 کې رالې، ما سره جګړه ولې کوې؟ ما سره ستا د جګړې سویمه ده. ستا هغه 20 خو هغه 8 خو ما وکړې که نه. ته چې کومې 8 یادې، زمونږ په دې 20 کې هغه 8 شته او که نشته؟ مړه دا ستا ډېر لوی ظلم دی چې ته دیوبندیانو سره ځان ګرې. दिल जलो से बड़ा है, पलक से काम नहीं. दिल जलो से बड़ा है, पलक से काम नहीं. जला के राख न कर दूं तो देवबंदी नाम नहीं. दादा देवबंदियान सरकारी तवज्जो. زما په 20 رکعاتو کې 8 رکعات رالی او کنه کال ته پته ولګېده چې 8 او ما 20 کړي. ما زما په 20 کې 8 رالی، زما په 20 کې 8 خو که هلته پته ولګېده چې 20 بیا تا 8 کړي، بیا ورته ځان ټینګ کړه. زما تا سره د مناظرې کار نشته، نه ضرورت شته. خبرې دا غځې دي، پته به دلته ولګي. او تاسو ته یو خبره کوم چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي، او چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم زه د 8 والا ته م وایم او د 20 والا ته م وایم. چې څوک 8 رکعاته کوي هغه هم کوي، چې څوک 20 رکعاته کوي هغه هم کوي. جواب راکړه چې څوک بالکل تراویح نه کوي، د هغې فکر چا وکړه؟ د هغې فکر چا وکړه؟ ته په نورو کې څوک یې؟ هغه چې څوک 2 رکعاته تراویح نه کوي، تا د هغې فکر وکړه؟ د هغې فکر نه صرف د تبلیغیان پرېږده، بس دا ډېر دي. دا څه خبره ده؟ تراویح دپاره د قرآن حافظ، باطن اصلاح دپاره پیر او مرشد، ما ته قرآن وښیي، ما له شیخ القرآن پکار دی، ما ته حدیث وښیي، ما له شیخ الحدیث. ما پروګرام وکړ، داګې باباجي مې راغوښته پروګرام نه، ما ولیکل پوسټر کې شیخ القرآن. څوک مې راغوښته؟ داګې باباجي. یو کس هسې 14 ما ته وایي دا شیخ القرآن پکې څه وي؟ ما وایي شیخ خو په لغت کې بوډا ته وایي. څه ته وایي؟ نور شیخان پرېږده، څه ته وایي؟ ما وایي بوډا ته وایي شیخ القرآن. راشه د ګرځېدو نه م ووته، ما یې د قرآن په درس او تدریس کې د ځان بوډا کو نه شیخ القرآن، د حدیثو په درس او تدریس کې ځان بوډا که نه شیخ الحدیث. لغوي معنی وکړه شیخ الحدیث. او تا ټول عمر په دکان کې ځان بوډا که نو ته شیخ الدکان شوې. تا ټول عمر په پټي کې تېر کړه، ته په پټي کې سپین ګیرې شوې، ته شیخ الپټې شوې. شیخ الپټې او شیخ الدکان را پاسي، زما په شیخ القرآن او شیخ الحدیث باندې اعتراض کوي. وایي داسې جواب دې راکړه چې زه دې ګډ ورکړم. ما ته مې څه کړي، زه خو د شیخ الدکان کړم که نه. بهرحال مدرسو تحفظ ضروري دی. موږ له ډاکټر انجینر سری باطن اصلاح دپاره پیر مجاهد، ما له مجاهد پکار دی. په سنتو مطابق ژوند راشي، رسم ختم شي، رواج ختم شي، بدعت ختم شي. ما له مبلغ پکار دی، مبلغ او تبلیغي. اور مدرسو له بچیم ورکو، اولاد به م ورکو، ځان به م ورکو، مال به ورکو، او داسې مال به ورکو، داسې مال چې وګوره د چا خبرو کوم. حنظله واده ډومبۍ شپه تېره کړه، هلته اواز راغی پیغمبر جهاد ته و غزا ته لاړ. توجه چې روان شو، زنانه دي ځکه یو خبره دوی ته کوم، چې روان شو خپله بیبي حنظله ته و چې حنظله یو شپه م تېره کړه، لا یو بل ته م سم کتلې نه دي، لږ خو راوګوره که نه، چې لږ خو زه تا خو وینم که نه، لږ خو راوګوره که نه، لږ خو راوګوره چې زه تا وینم. ایله یو شپه م تېره کړه، اړو یو بل نه پوره خبر نه شو، راوګوره چې زه درته لږ وګورم. حنظله ورته وایي دا مخ اوس محمد رسول الله طرف ته دی، دا مخ اوس بل طرف ته کېږي نه. هغه بیبي ورته زه دا نه وایم چې ما ته داسې وګوره چې زه دې وپېژنم حنظله، او ته چې لاړې او شهید شوې، زه بل واده م نه کوم، یو شپه مې تېره کړه، زه به د حشرګاه ته، د حشر میدان ته ستا د نکاح ستا ښځه راځم د قیامت په ورځ. دا کمې ښځې دي چې دومره غیرت کوي، د چا صحابه او صحابیاتو نه قرآن ډک دی. ابو قدامه بیان وکړ، خلکو ته مال جان اولاد پیش کړي، خلکو چانده وکړه، پیسې پیش کړي، جان یې پیش کړ. ابا قدامه چې ما بیان وکړ، یو زنانه حجاب کې پرده کې بورکه کې راله، څه کې راله؟ حجاب. ما ته وایي چې ابا قدامه تا د الله نوم واخیسته، ما سره قیمتي څه نه و، ما په رومال کې غوټه کړي دي، رومال
ما په رومال کې غوټه کړی دي مال ابا قدامه وی رومال کې څه غوټه کړی او پندو کې اردو کې وی ګټړي بني سي ہوئی مال راک ابا قدامه کور ته راغلم د ماخام ټیم ما درانه تنظیم وکړ ما دغه مقدس پاکیزه رومال غوټه کولو کړی ګورم چې په رومال کې د زنانه د سر د ویختونو جوړ شوی پړی پروت دي هغه خوري خټې لګېدلي هغه کې خط دي خط کې لیکي یا ابا قدامه همخې کال زما ورور د الله په لار کې شهید شو دا بل کال زما کور والم شهید شو ما سره خو نور څه نه مال الله تعالی اوږده ویښته راکړي ما چې مړه شم خو ویښته به راسره قبر ته لاړ شي ما له به څه فایده راکړي ابا قدامه ما خپل ویښته کټ کړه ما د خپل ویښتونه پړې راخ کړ ما سبا میدان کارزار کې یو مجاهد ته د پړې ضرورت راشي پړې نه زما د ویښتونو جوړ شوی پړې په طور د رسۍ استعمال شي ابا قدام چغې مې والې خدایا یو زنانه ځان ستا په دین دومره غیرت وکړ چې خپل حسن خپل ویښتې قربان کړل نن دنیا د شیمپونو تباهي کوي ویښتې قربان کړل ابا قدام ټوله شپه په جړا کې تېره کړه سهار میدان کارزار ته لاړم یو مجاهد په اس باندې سوکسور دي مجاهدین په سپونو کې ودرېږي یو اس باندې الګ سور دی ما ته آواز کوي یا عمي ابا قدامه توجه یا عمي ابا قدامه زما تر چاچا کاکاجي ابا قدامه زه راغلم چې راغی وړوکی الګ پاس سورو ما ته ابا قدامه مخکې کال مې ماما شهید شو دا بل کال مې د الله په لار کې پلار شهید شو بیګا مې بوډۍ مورم قرباني کړې وه ابا قدامه مې به قربان ہونے کے لیے آیا ما بچی ته ډېر ورکوټي رسول الله کوم عمره جهاد کې شرکت نه منې کړي ما دغه د جذبې قدر وکړ ځان سره مې واغس کافرانو حمله وکړه موږ مقابله وکړه الله مسلمانان سپایان د اسلام فوجان مجاهدین فتح کامیابۍ سره هم کنار کړ مال غنیمت هم راجمع کړ شهدا راجمع کړ زخمیان د دې خیال راغی چې رب د الګ څه ګورم چې د زخمیانو په منځ کې پروت دي او ما ته اوازونه کوي یا عمي ابا قدامه او د اواز ورو کېږي چې قریب د دم اخري وخت دی ابا قدامه چې ورلم مخامخ زړه د پاسه د وینو انبار پروت دی پته راته ولګېده چې په مخامخ ګزار لګېدلی د مخامخ ګزار د بهادرۍ علامت دی وایي د مخامخ ګزار